د توبې درم شرط دا ده ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها. یو انسان دا ګناه کار وکړو، غلطي ځنه وشوله، دی ته پکار ده چې الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی ته توبه وباسي او دی بیا پوخ عزم وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. د ګناه څلور شرایط دي. اول شرط خدا او اقلاع عن المعصیه، چې د ګناه د نه وشي هغې نه بعد الله تعالی نه معافي وغواړه، ګناه بالکل پرېږده. دوم نمبر ان تندم علیه، چې په ګناه باندې سړي ته پښیمانتیا وي، په زړه کې پرې خفه وي. او درم نمبر دغه شرط ته چې د عزم وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. د یو انسان مزاج ده د مور پلار خلاف خبرې کوي، د خپل استاد خلاف خبرې کوي، د خپل مشر کسې باشه د هر چا خلاف د سوچ وي. نو دی د الله تعالی نه د معافي وغواړي، الله تعالی ته د توبه وباسي، پوخ عزم دی وکړي چې زه به آینده دا کار کله هم نه کوم. یو سړی ده دفتر کې ناسته ظلم کوي، د مظلوم تایید نه کوي، د ظالم تایید کوي، د ظالم په طرف باندې وي، ظلم کوي، نو دته پکار ده چې کله د الله تعالی نه توبه وباسي، ظلم دی پرېږدي. دکان ده، په دکان کې دی تجارت کوي او دی زیاتی کوي د خلکو سره او دی دوکه کوي، فراډ کوي، دی د الله تعالی نه توبه وباسي، دا زیاتوالی دا ګناه کار دی بالکل پرېږدي. او داسې انسان دا غلط کارونه کوي، حرام کارونه کوي، دی د الله تعالی نه توبه وباسي، الله تعالی نه د معافي وغواړي، دا غلط کار، غلط حرام کار دا ټول پرېږدي. دا ته وایي ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها. خو هلته چې انسان عزم صادق وي، عزم کاذب نه. عزم صادق دا مطلب چې انسان یو ګناه وکړي، الله تعالی نه معافي وغواړي چې یا الله زه خو کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، الله تعالی انسان کمزور پیدا کړی دی، خپل فطرت په لحاظ سره انسان ډېر کمزوری دی. یا الله زه خو ډېر کمزوری یم، ما نه دا ګناه شوې ده، ما توبه وایستله، زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. آینده د ګناه کولو په زړه کې نفرت پیدا کول، د ګناه نه کولو عزم کول چې زه به آینده کله هم دا ګناه نه کوم، بس دومره هم کافي ده. دا ته وایي عزم صادق، پوخ عزم وکړي. یو د عزم کاذب شیطان په زړه کې دا وسوسې در اچوي چې ته دا توبه مه وباسه، کېدای شي شیطان ته نه بیا دا ګناه وباسي، کېدای شي دا ګناه ته بیا وکړي، بیا د توبې څه فایده ده. بعضې خلکو سوچونه دا وي چې ما خو توبه ویستلې وه، خو ما خو بیا د ګناه کار وکړو، ما خو بیا دا کار وکړو. دې باندې تفصیل خبره ما تېره شوې ده چې الله تعالی کوم کس چې د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی د یو انسان ټول ګناهونه ختم کړي، رجسټر یې ختم کړي. او هسې که یو جج سپریم کورټ یا کوم عدالت ته ورشي، که یو انسان د ګناه کار وکړي، بیا هغه ورته وایي چې خیر دا بری شو، هغه سزا یې پوره کړله، خو د ده ریکارډ ضایع کوي نه، ریکارډ ورسره پروت وي، خو د الله تعالی قانون د هغه خلاف ته الله تعالی د یو غلط چې کوم ریکارډ ده هم ختم کوي. نو انسان ته پکار ده چې هغه د الله تعالی نه معافي وغواړي، په زړه کې دا اراده وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. ورستې خبرې د انسان ژوند د مرګ د حساب کتاب ده. د شیطان خبرې ته که تاسې چیرې غوږ نیوئ، بیا به په همیشه کې تاسې ناکامي. نو انسان دا ډېر ضعیف ته، انسان ته هم پکار ده چې کله هم دی ګناه وکړي فوراً د توبه وباسي. بیا که چېرته انسان نه بیا چېرته هغه ګناه وشوله، بیا بله غلطي ځینې وشوه، فوراً بیا توبه وباسي، الله تعالی په دې باندې هم اجر ورکوي. نو دا د توبې درم شرط ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها.